دا لا يقوم دا ټکي دي بالکل کټ کو ناغه لا يدعو بعد صلاه الجنازه د جنازې نورستو به د سره دعا نه غواړي د جنازې نورستو بیا دعا نشتی چې بیا نورستو دعاګانې غواړي نو اذا ازلم عليهم قاموا نو ساري دل نشتی کله چې جنازه وکړه شو بس فورن کټو چتوي او ځای جنازه دا نو جنازه بعضی زمونږ نور لانجیم خلکو جوړی کړلی جنازه کې چې کله کولای کېږي نو هغه کې د ټول ناول الله اکبر ویل شي دا الله اکبر نه مخکې د نیت قصې خلک کوي هغه په څوک په پښتو کې وای او څوک په عربی کې وای نه عربی کې عام خلکو ته عزت نه وي مال نیت ناراضي نو نیت پکې دغه ضروری نه ده نه په عربی ضروری ده او نه په پښتو کې ضروری ده په پښتو کې سړی وای بیا د دې مړي د جنازه کوم الله اکبر خبر الله سره د نیت ته کړ اول دغه هغه نویت ان ودی لله تعالی اربع تکبیرات صلاه الجنازه او وګد شی جوړ کړم ناغه مستقل یادول او مستقل دا ځانم زمونږه د دین او د شریعت بیا د احناف دا غیم خلاف خلکو جوړ کړل وځه نو هغه پکې نشتی دا پکې سیاتی ګړي قصې دي بیا ورپسې الله اکبر چې ویلې شي نو سبحانك اللهم کم چې ویلې کیږي په مانځه کې هم د قشان دی ویل پکار دي بیا ورپسې درود شریف ته نو درود شریف هغه درود چې هغه په مانځه کې ویلې کیږي موږ مانځه کې چې کوم درود وایو هغه درود دی ویلې شي بیا ورپسې دعاګانې دي نو کومه دعاګانې چې دا مړو د پاره ذکر کړی شوی دی هغه دعاګانې پکار دادي چې موږ هر سړی یادې کو دا نه چې یو دعا دی پکې وای یو دی وای دو دی وای درې دی وای څومره چې ول ورزي هغه دی وای کنه ورزي والا نورې اس دعاګانې ول نورزي ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار دغه دعا خو ورزي دغه دی وای کداغه ولم نورزي خاموش دی ودرېږي په جنازه مانځه کې خو صرف الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر دا فرض دي دا لازمی دي کمنس کې بګه سوې جو هم خدا کوي نه وي نوم خدا نوم جنازه وشو الته اباظي بګي وای نه د دې مړي د پاره خو بګه سندي ویلي اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا دا خو عام خبره کړل د دې مړي خو نه دی ویلي د دې مړي هغه الله به پويږي زشي ته ولاړم چا د پاره ولاړم او اللهم اغفر لحينا وميتنا ميت سوق دي دا سره مړ لکنه کم چې مخه ته پروت ته دا مړ لې نو دې گویا کی بعض خلک هغه لګیا دي نو پیغمبر باندې اعتراض کړي پیغمبر دا دعا چې خودل نه خنه د خود لیکا اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا دا خنه د خود پیغمبر باندې اعتراض کړي پیغمبر دغه سویلی او دې بګی لګیا دي وینا دا خو نه چې دې مړ دا مړ وبخي نه بعض خلک ځان خبري شروع کی وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا کله چې تیر کی پدې باندې دی ودرېږي سار شي بیان زی ولو شاء الله لذهب بسمعهم کچری الله غوښته نو بوله به قوت اوریدو دي قوت لیدو دي وان الله على كل شيء قدير یقین الله دې پارشي باندې قدرت لرونکي الله قادر دې په هر څه باندې قادر دې یا ایها الناس اعبدوا ربکم دیجنا دویم باب دے او پدې کې اتحاد دے دعوت دے اتحاد تا راشي متحد شي دعوت ورکی اتحاد تا او دلته کې دعوت توحید پیش کړي په توحید باندې یوځای کېدل کیږي په نورو سيزونو یوځای کېدل نه کیږي يهوديان دي نصرانيان دي داغي سره یوځای کېدل چې کېږي نو هم په توحید باندې کېږي ورستو سمره جماعتونه سمره ډلې دي داغي سره چې اتحاد او اتفاق راتلې شي ناغه په توحید باندې په سنت باندې راتلې شي الدګي يهوديان نصرانيان هغه خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه منو ناغي ته وی تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الله نعبد الا الله
او کم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان دي ناغه پیغمبروم بني عالم بني نو په دې باندې په توحید باندې په رسالت باندې دا غي سره اتحاد او اتفاق کې دي شي کم چې اتفاقی خبرې دي پاغه باندې اتفاق راتلی شي کم چې اختلافي خبرې دي هغه شاته ورزوي اتحاد او اتفاق او په خپل منځ کې پیدا کړي یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذي خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون اے خلقو ناستی ټول خلق دي سمره چي کتاسو يهوديان یې ک نصرانيان یې ک مسلمانان یې او مخکې مسلمانان دي ک کافر دي ک منافقان دي سمره چي او راشي اعبدوا ربکم بندگی کوي د خپل رب یو د عبادت عین با دال دا راضی په معنی د توحید باندې کل عبادت فی القرآن فهو التوحید وی نو معنی بداشي یا ایها الناس اعبدوا ربکم یا ایها الناس وحدوا ربکم اے خلقو خپل رب یو ومنئ کم ربو الذي خلقکم دلته خلقو ربنا ارباب ډیر جوړ کړی بعضی بګي اربابان دي ارباب سے بر روان دی وی او دا رب دې نه الذي خلقکم ذات چې تاسو پیدا کړی یې والذین من قبلکم کسان چې تاسو نه مخکې هغه پیدا کړیو لعلکم تتقون د پاره چې تاسو متقیان شئ تقوا راضی نو په دې باندې برازي تقوا راضی د الله د غضب نه بچ کېدل راضی نو په توحید سره مخالفت نه بچ کېدل راضی نو په توحید سره نو خبره کوي یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم تاسو پیدا کړی خلق په معنی د ایجاد باندې دلته کې لکه کله جوړول تم وای خلق په معنی د جوړولو باندې انی اخلق لكم کهیئۃ الطیر عیسی علیہ السلام وی سورۃ آل عمران کې برازي دانی نور برازي جوړو مستاس د پاره د خټینا پشان د مرغی وی فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله دانه کله ویل کېږي خلق په معنا د دروغ جوړولو وتخلقون افکا سورۃ عنکبوت کې برازي دانه خلق په معنا د دین باندې راځي سورۃ النساء کې برازي یوصل نلسم کې خلق الله فلا يغيرن خلق الله دین الله دانه په معنا د مخلوق باندې خلق په معنا د مخلوق نو ډېر استعمال شي دي دانه خلق په معنا د اعضاء او اندامونو هغه معنی استعمال شي سورۃ یاسین کې راځي ومن نعمره ننكس في الخلق چاله چې عمر ورکو نه په اندامونو کې اعضاء او جوارحو کې کمزورواله راولو دانه کله ویل کې په معنا د نطق باندې مرাজি سورۃ فصلت کې برازي په معنا د نطق باندې نو یا ایها الناس اعبدوا ربکم اے خلقو بندگی کوي د خپل رب یو منی آزاد چې تاسو پیدا کړی ای والذین من قبلکم کسان چې تاسو نه مخکې هغه پیدا کړلی لعلکم تتقون پای تاسو متقیان شئ د ټول نه اولنۍ خبره د خپل ځانی بیا ورپسې د ځان نه چې نظر کته شي نظمکه تلاړ شي د ځمکه نه چې اوچت کې نو اسمان تلاړ شي نور پسې ذکر کوي الذی جعل لكم الارض فراشا هغه ذات چې پیدا کړی استاد د پاره ځمکه ګرځولې د استاد د پاره پیدا کړی استاد د پاره ځمکه فرش ځمکه پیدا کړل او ځمکه استاد د پاره داسې جوړ کړل پشان د فرش چې هغه نه ډېر نرم ده نه ډېر سخت ده دانه فراشن په معنا د مفروشه غړولې ده استاد د پاره ځمکه غړولنا څومره غټ ځمکه ده خلک به ګرځي ستړي شي پکې والسما بنانا اسمان چت اسمان استاز د پاره داسې ګرځول لکه چت نو لاندې زمکه دا لپاسه چت ته کوټه جوړ شو وانزل من السماء ماء اور ورول استاز د پاره د اسمان نو بو او به را ورول نو ټول ندی ما ان لګي نکره دا بعض او به را ورول ډیر شي نقصان جوړ شي په یو ځبانه وریږي
نو کله داغه نم نقصان جوړ شي او کله لګي الله را وري نو فائدہ میلاو شي زمکه ته فائدې انسانانو ته فائدې شي او کله په یو ځای باندې راو وري راتاوي کی لکه تندر راتاو کی نقصان جوړ شي نو ما ان نکره دا لګي اوپر او وري الله لګي احساس کې واو وړو کې احساس کې راضي واخرج بی من الثمرات رزقا لكم نور واستل استاد پارا د دیو په ذریعہ باندې د میوونه رزق د میوونه میوي دي آمدنی د زمکی دي تاسو د رزق لكم تاسو فائدې د پاره دي تاسو د پاره رزق دي تاسو ته فائدې اخلي نو دا نه چې یوازې سړی خورینو رزق دي نه رزق دي نو تاسو د پارم دي نور د پارم دي د چا پسمکه کې پټي چې راختلني ملاوشي د فصلونه دغه آمدنی میوه ناغه د واخلی خرڅي کی نزان له نور فائدې والی ولا تجعلوا لله اندادا نو مگر زو الله له شریکان وانتم تعلمون الله تاسو پوهیږئ چې الله سره څوک شریک نشتی یو شریک نشته نو ګڼ بکم نه راشي وي وانتم تعلمون ليس له ند فكيف يكون له انداد وي دانګ ند وي مساوي تا مخالف تا مماثل تا شریک تا یہ تو ویلے کی او دا راضی سورۃ شعراء کی او راضی اذ نسویکم برب العالمین منګه تاسو برابر غنلې د رب العالمین سره نو انداد چې د الله سره په هر صفت کې شریک شي برابر شي داسې اچا نه دی ویلي څومره چې مشرکان کافران تیر شي دي نو چا دا نه دی ویلي چې دا پلان کې بابا پلان کې ولی پلان کې بت دا د الله سره په هر صفت کې برابر دی نه یو صفت کې وای دا پکې د بادو ذمہوار دی دا پکې د طبي ذمہوار دی دا پکې د سرخوږي دی دا پکې د پلان کې دی دا پکې د پلان کې دی مختلف دا خبره خلق کی نو الله رب العزت وای فلا تجعلوا لله اندادا دا الله سره شریک نشتی په یو صفت کې نشتی ولم یکن له کفوا احد وانتم تعلمون الله تاسو پوهیږئ الله تاسو د پاره رزق اسمان نه راورول اسمان تاسو د پاره رزق درکړل نو د الله شکریا ادا کړئ شکریا دا چې توحید ومنئ او د الله سره څوک شریک پیدا نه کړي شریک ولا جوړ نه کړي دلته کې چې کوم ذکر کړلی خلق ذکر کړل تاسو پیدا کړی تاسو نمخ کې خلق پیدا کړلی اسمان نه اوسمکه پیدا کړلی دا اسمان نه وبرا وروللی دا هغه خبرې دي چې دا ټول خلقو ته مسلم دي چې دا الله کوي پیدا کول الله کوي لگا مختلفو سورتونو کې راضی با سورۃ زخرف کې راضی سورۃ عنکبوت کې راضی ولئن سألتم من خلق السماوات والارض تپوس دیو کې اسمان نو زمکه چا پیدا کړلی ليقولن الله فسيقولون الله وغيره الفاظ راضی وما يدبر الامر وما ينزل من السماء دا اسمان نه باران څوک راوړي نو تپوس دیو کې نو دی وای الله نو دا هغه خبرې دي چې هغه مسلم دي دیتا نو هغه د ذکر کوي او دا هغه رب خبر او منئ چې تاسو پیدا کړی دغه ختم منئ چا پیدا کړي وای الله دا اسمان نو اسمه چا پیدا کړی الله پیدا کړی نو دا رب خبر او منه کنه هغه رب توحید او منه دا وحدانیت او منه وانزل من السماء ماء راورولي د اسمان نه ستاس د پاره اوبو دي انزال المطر وي کله اسمان نه الله را وري را نازلي نو باران د چوتنه د بری ناراضي دانه کله الله رب العزت ثوابونه ور کوي نو د بری نه ثوابونه د حکمونه فیصله کول کی دانه فراخي راضي ناغم د اسمان نه الله فیصله کوي او د اسمان نه سړي لپاره فراخي راشي دانه انزال په معنا د پیدائش باندې راضي او دا راضي په سورۃ حدید کې راضي انزلنا الحديد
الله ما وسپنه پیدا کړل انزل په معنا د پیدایش باندې نو کله انزل په معنا د فراخی باندې راضی کله په معنا د پیدایش باندې راضی کله په معنا د راورولو باندې را لېګلو باندې راضی نو فاخرج بی من الثمرات رزقا لكم راوستلی استاد د پاره د میوونه رزق میوونه استاد د پاره رزق ده نو ټوله میوه رزق نه دستا پاره بعضی توخره بعضی نور خوري استاد د پاره پګه من الثمرات بعضی میوه استاد د پاره رزق جوړ شي خلک دی فائدہ واخلي ناغه کده فائدہ د پیسو په لحاظ سره روپو په لحاظ سره شي او کاغه د خوراک په لحاظ سره شي نو بعضی میوه خلک کوخري بعضی میوه هغه رارتاوي شي خرابي شي بعضی میوه هغه نور خوري وحوش دي طيور دي هغه خوري وانتم تعلمون فلا تجعلوا الله اندادا نو مگر زوی الله لا شریکان د الله بار شریک ممنا الله واحد لا شریک منا وانتم تعلمون الله تاسو پوهیږئ وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین وسوی توحید ثابت شو ته نه مانی ولی نه مانی نو داغینا د انکار اغي انکار کوي نالګ ته انکار ولی کې ما ته په خپل انکار باندې ته چې مخالفت کې په خپل مخالفت باندې ما ته سوایزه دی وې سکی وې دا قران کریم د ځانه جوړ کړل ته وې د ځانه جوړ کړل چې ته جوړ کزا تن نشي جوړولې جو نور خلق راغون کا او هغه دی جوړ کی دا چیلنج د قران کریم مختلفو زیونو کې الله ذکر کړل سورۃ یونس کې مشته سورۃ هود کې مشتي کله وې لس سورتونه جوړ کا لس نشي جوړولې یو جوړ کا یو نشي جوړه فاتو به حدیث مثلی یو خبر راوړل ځا یو آیات جوړ کا نشي جوړولې نه لا اخر کې فیصله کوي قل ان اجتمعت الانس والجن على آيات بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ایسو کې نشي کولای قران مقابله تر اوسه پورې ای چانه دکړي کچا کړل نو بیا ور پسې په خپل خندلې خپل مقابله دا ګوره ما شي جوړ کړو وي وین کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا کچری تاسو په شک دا نه چې نازل کړل موږ په خپل بنده باندې فاتو به صورت من مثله نو راوړ یو صورت په شان د دی او دو شهداکم من دون الله او راو بلې مددګاران خپل علما خپل او الہ خپل من دون الله د الله نه سیوا ان کنتم صادقین کې تاسو رښتونی شهداکم خپل تاسو تر چې څوک امداد کولای شي هغه راغون کوي تر دې پورې چې من دون الله د الله نه سوا چې څوک دي پیغمبران دي هغه جمع کوي اولیاء کرام دي ملائک دي هغه جمع کوي راي ولې تاسو له تعاون دیو کې یو آیات دی جوړ کیزا یو سورت دی جوړ کی کولای شي نه ان کنتم صادقین کې تاسو رښتینی په خپل خبره کې چې دا قران دې ځانه جوړ کړل د مقابله وکړه نشي کوله فإلم تفعلوا کچر نشي کوله ولن تفعلوا هرگز بهونه کوي فتقوا النار الذين يرغي دا غورنا وقود الناس والحجاره چې خشاک دا خلق دی وګټي وعدت للكافرين تیار کړی شی د پاره د کافرانو الله وی چرته بهونه کوي ولی زکه چې دا حق دی دا معجز کتاب دی دا د الله د طرف نه راغله کتاب دی د دې مقابله نه کیږي فتقوا النار نو خبر اوس دا چې او یریږي د ور نه ځان بچ کی چې خشاک دا خلق دی خلق په کې سوځي دا سه ور دی چې خلق بسیزي بعضی وای الناس نه مراد سری کافر دي او حجارن مراد غټي دي غټه بوتان دي او سو کوئی د حجاره هغه دي چې د الله نه سوا د بل بندگی شوی دا ناغه غټي لوټي دي قبل سدي هغه پکې سوځي او څوک وي د حجارن امراد کافر دي او د ناس نه مراد مؤمنان دي عاصیان مؤمنان چې
مؤمنان دي او گناهونه کړلی ناغه بلار شي جهنم ته د سوخ د پاره او بسوځي هغه گناهونه به ختم شي نو بیا به راوځي خدا جهنم تیار شوه د چا د پاره اعدت للکافرین تیار کړی شه د کافرانو د پاره مؤمن د پاره نه پیدا د تیار کړی شه د اعدت للکافرین اعدت لتعذيب الکافرین چې څوک منکر د توحید دي داغي د پاره تیار کړی شه دی نو ګټه کو مور ته وګرځي نا ور ملکی لیکن دا جهنم ور هغه داسې ور دی چې هغه ګټم سيزي وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار دې جن وزيره ور کوي زیره دا چا د پاره چې خبره مني بشر المؤمنین وانذر الكافرین وي وبشر الذين امنوا سیر ورګه کسان چې ایمان راوړي او عمل الصالحات عمل صالح کړل عمل صالح هغه موافق د قران او د سنت بل وای ما عمل صالح ستوي ما وضعه الشرع وحسنه شریعت هغه جوړ کړل او هغه داغه تحسین کړل وعمل الصالحات د قران موافق د قران او د سنت هغه ته عمل صالح وي د قران او سنت د پیغمبر طریقه پکې نه هغه ته عمل صالح نه وي دیو جن عام ویل کیږي دا الله حکم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې چې یې نو دا بسې دا به حسنی دا به صالحي ان لهم جناتین جریه بارا جنتون دي تجري من تحتها الانهار چې بېګلان دي داغه نهرونه کلمہ رزقوا هر کله چې رزق ورکړل شي دی له داغه من ثمرتين سميع او رزق د خوراک د پاره قالوا هذا الذي رزقنا من قبل دی بوج داغه میوه دا یا دا پشان د هغه میوه دي چې رزقنا من قبل وعده کړی شي و موږ سره مخ کې دینا یا وعد رزقنا را کړی شي و موږ له مخ کې په دنیا کې یا مخ کې دینا وو تو به متشابه ور کړی شي به ته همرنګ ولهم فی ازواج مطهره او دې بار به په دې جنت کې بیبیانې پاکي ساتلې شوي و هم فی خالدون دی وی په دې کې همیشه یو وی ان لهم جنات دې بار جنتون دي جنت قران کریم کې ګڼ نمونه راځي د جنت نو جنات تی ډیر جنتونه دي رسول الله صلی الله علیه وسلم جنت الفردوس واړی الله نه چې سوال کوي نو جنت الفردوس واړی نور قران کریم کې دار السلام جنت ته ویلې یو بګي دار السلام ده یو بګي دار المقام ده یو بګي جنت المأوا ده یو بګي جنت عدن ده یو بګي دار الحیوان ده یو بګي جنت الفردوس ده یو بګي جنت النعیم ده یو بګي مقام امین ده یو بګي مقعد صدق ده یو بګي دار الخلد ده دا مختلف نمونه د جنت راضی نو جنتونه مختلف دي من تحت الانهار دا سه چې لاندې بداغینا نهرونه بهيږي لاندې وته بهيږي دا عام طور باندې ویل کیږي جنات تجري من تحت الانهار باغونه د لاندې بهيږي ونه دا نو د ونه د لاندې وبېږي نو دلته دا څوک نه وي هغه حالت کې د ونه د لاندې وي ولا بېږي نو د ونه د زیل د لاندې نه بېږي کوم چې لا پاسه ونه د هغه د لاندې بېږي او د جنت ولی هغه داسې دي چې هغه د پاره با پزمکه کې لاري نه چې پزمکه کې لاري پاږي بېږي لکه دا کندې جوړ کړي پاږي بېږي ولدا لخته ده دلته په دنیا کې نه کې بېږي الته کې بداسي نه الته کې پزمکه په سر باندې وبېږي خدا سي وبېږي چې راغونډي وي ادا الله قدرت ته او کم طرف ته چې تغواړي هغه طرف ته به تبوي شي هغه طرف ته بزي او د جنت د ولو تذکرہ سورۃ محمد کې راضی د ابو ولبای نهر بای دانګه د غبین بای د پيو بای
دا مختلفه ولی دی حالت کی صفا عبودی د شراب ولی دی د غبن ولی دی او د پیو ولی دی کلما رزقوا منها من ثمرات رزقا هر کله چې رزق ورکړي شي دی له غینا سمیوا د خوراک د پاره ندی بوې حاضر الذی رزقنا من قبل دا میوه د چراغ شي او موږ مخکې د دینا دا موږ مخکې خورل دي خورلې او خلک داسي وي نا ووتوبه متشابهه دا هغه نه د چې کله تعالی چې کوم مخکې درکړي شي وي دا رنگ د هغه په شان ده خونه د هغه نه جدا ده بدل له یاد آلا چې دنیا د میوه په شان دی وي دلته کې چې کومه میوه ده هغه میوه په جنت کې ملاويږي خو خورنګ به د دې په شان دی خون به جدای کله کله داسي یو سړی یو میوه خورلی نه وینا دانشم خورې په دنه کې پچري پويګه منو الله دلته کې دنیا کې داغي مثال را لګل مانا دا داغي مثال له کېله دا داغي مثال له د جنت داغي مثال له نو دلته کې کېله خلک څنګه خوري دغه سي مانا خلک څنګه خوري دا رنګه نور شیزونه دي مالټي وغيرها خلک څنګه خوري دا عام دي خلک څنګه خوري موږ استادو تذکرہ کوله موږ تلو هندستان ته الته امونه واغسته په خوراک پچلی نه پویدو ولې دلته امونه په هغه وخت کې نو اوس په دنیا هر یو ګټه امر رسیدل نه خلک پچل باندې پویږي مختلف طریقو باندې خلک خوري موږ له چل نه راته نه موږ دا ویج اوس د دې د چانه ته پوسو نو دا الکانو نه خو ته پوس نشو کولای الکان خلک په بل باندې اړي خلکو سره مذاقونه کوي غب لګي یو مشر سره اولی دو هغه نه ته پوسو کو چې موږ د دې علاقې او چې حالته ام نشتی موږ دا ام خورونو څنګه وخورو هغه دا چلے وته خو چې دا به دا سکټ کین دا ولنه پوسټه کې ده داخله نه خوري لاندې پدې کې اډو کې ده هم نه خوري مز کې چې کم سدین دا خړې کیږي د پوسټه کې نه لاندې دا اډو کې لپاسا دا خړې کیږي منګلاړو او بو بغاړه کې ناستو ام یو کټ کو او یو خړو پچل باندې نه پویدو نه الله وی دنیا کې هغه میوه ماته ست خودلی درکړې مې دي نو دا غي مثل التګه و ملاویږي نو رزقنا من قبل یو مطلب دا دویم دا چې هاذ الذی رزقنا من قبل دا هغه میوه دي رزقنا په معنی د وعدنا امام قرطبی معنی کوي وعدنا چې موږ سره وعده کړی شی و په دنیا کې چې داسې رزق بدر کولې کیږي مالا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر داسې میوه دي چې سړی وته ګوري نو د سړی سترګې پاغه باندې خوشحالي کی با زړه پاغه باندې مزه باخلی تلذ به الاعین تشتهی الانفس نیو رزقنا من قبل او یا دا رزقنا من قبل جنت کی یا رزقنا من قبل مطلب بدای چې دا هغه میوه ده چې موږ له توفیق راکړې شیو د عمل د دې د موافقت موږ هغه عمل کو چې دا هغه عمل په وجه باندې موږ ته دا میوه میلاو شو نو دنیا کې ایمان راول عمل صالح وکړو دا هغه عمل صالح په وجه باندې الله دې سره لوس کړل وعده کړل چې تاسو له جنت درکو په جنت کې بداري رزق نه رزقنا من قبل ووتو به متشابها ورکل شی به دي ته هم رنگي ولهم فی ازواج مطهرات دی پار به پدې کې به بیان پاکي ساتلې شوی ازواج دې زوج ویل کېږي چې موافقتي د عمل او د ایمان د عقیده چې پدې کې جوړخي ناغي ته وایي زوج وایي جوړ په جوړ باندې وراغي وایي طابق النال بالنال ولهم فی ازواج مطهره انبیاء علیهم السلام دی داغت بی بیانی چې موافق دی په عمل کې ناغیته بی بیا اغیته ازواج ویلی ازواج مطهرات دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره موافق دی بالکل په
عمل کې په ایمان کې په عقیده کې بعضی پکې دي نو هغه ته بیا زوج نه دی ویلي هغه ته امرأه ویلي لکه د لوط علیہ السلام او د نوح علیہ السلام بیبیان ہوتا هغه ته خزه ویلا هغه ته جوړ نه دی ویلي زوجین نه دی ویلي امرأه نوح و امرأه لوط ولې الدغه موافقت نشتی د ایمان او د عمل ولهم فيها ازواج مطهره دی پاره به پدې کې بیبیان پاکي ساتلې شوي وهم فيها خالدون دی به پدې کې همیشه نو ملګری پکاري ملګری نه سړی یوازې بیا ځان دلګيري خپي ملګری وینو الله وې ملګری ولدر کم دا د جنت د دنیا دا خزي دي دا به الدکه موافقي دا عمل سره داغه د عقیده سره د زړه سره موافق وي اول دغه نور حوري دي هغه الله ورکی نو جنت کې یوازیواله بنئ بلدا هم بیا خالدون دی په دې کې همیشه دې مزه را کړل خو بس پر پتن لې کله بمرو کله به دې جن بدلیو د دې نه کله وباسي الله یې وستل و پکې نه او مرګ به پکې بیا نه همیشګيري به همیشه ان الله لا يستحي يضرب مثلا ما بعوضا دي جنا د خلکو یو خبره ذکر کړي اشکال ذکر کړي خلکو ته چې کله مسله توحید ذکر کړي شو نو خلک را پاسې دل ومنګ نه مونو الکه ولې نه مانی وې ځکه نه مونو بل ما دلیل وسره نو باندې جوړ کړه لکه سړی دی دلته نو پښتو کې مشهور ده وته وی مالا غوای راکا یو کوم هغه زما غوای برګ دی اگر برګ دی نو زبې سکو زه به یو کوم زما د برګوالي سره کار غونښتي هغه باندې دا ما ته وکړه نو دیم دغه څه غلطي غونډه کې باندې شروع کړي مونږه نه منو ولې نه منو دا ته چې کم کتاب پیش کې پدې کې مثالونه دي په کم کتاب کې چې مثالونه نه ناغه په کم کلام کې چې مثالونه یاد الله کلام نه لہذا ستاده کلام ته چې کم پیش کې قران دی وي نو دا د الله کلام نه دی پدې کې مثال نه دي نو ته چې کوم مسله پیش کې دا مسله صحیح مسله نه ده او عبدو ربکم مسله توحید دا صحیح مسله نه ده ځکه موږ نه مون دا غلط اعتراض غلط بانا هغه شروع کړه الله دا هغه جواب کوي دی اصل کې پدیز کې پدې باندې نو بل نور زینو کې دي ته ویل شو دې صورت نمخ کې عنکبوت ذکر نازل شو نا عنکبوت کې د دې د الہو مثال پیش کړو د عنکبوت او د عنکبوت د جالي سره نو دی باغی باندې خپشیو نو دی وجنا دی اعتراض شروع کو چې موږ دا کتاب ذکر نمونه چې په دې کې مثال نه دي الدغه صحیح خبره نه کوله کما خبر باندې دی خپو نو هغه خبره صحیح نه کوله بلکې زه باندې شروع کړه ستا کتاب کی مثال نه دی موږ کم کتاب کی مثال نه هغه د الله کتاب نه زګه د الله کتاب نه دی او ستا مسله صحیح مسله نه ده موږ ځکه نه مونږ الله جواب کوي ان الله لا يستحي يضرب مثلا ما بعوضا یقینا الله باک نه کوي حیا د الله په صفت کې راضي ان الله لا يستحي یقینا الله باک نه کوي الله نه منع کیږي الله نه پرېږدي یا لا يستحي لا يخشى الله نه یریږي ایذربا مثلا ما بعوضتن بیان ولود مثال د ماشینا فما فوقها یا لپاس د ماشینا فاما الذين امنوا ناغسان چې ایمان راوړل فیعلمون ناغي پويږي انه الحق من ربهم چې دا مثال حق دی د رب د طرفنا چې دا مثال حق دی د رب د طرفنا فاما الذين امنوا
فیعلمون انه الحق من ربهم چې دا مثال حق دی د رب د طرفنا الذين كفروا هغه سان چې کفر کړل فیقولون هغه وای ما زاراد الله بهذا مثلا سیرا لکړه الله په دې مثال بیانولو سره یذل به کثیرا و یهدی به کثیرا گمراه کوي په دې سره ډیر او هدایت ورکوي په دې سره ډیر وتا و ما یذل به للفاسقین نو گمراه کوي په دې سره مگر فاسقان ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضه لا یستحی ما مخ کې وې دا د الله په صفت کې راځي بل ذکر راځي الله رب العزت ډیر زیات حیا کوي او حیا کوي د دینم چې کله یو بوډا لاس پورته کی سپینګره لاس پورته کی الله ته د الله نه غواړي نو الله وی مال حیا راځي چې د لاس زخالی پریدم نو الله د لاس خالی نه پریدي بلکې سوال ور کوي کله چې الله نه غواړي نو الله ور کوي سو دعا چې سړی کوي نو باغی باندې الله رب العزت یا هو سچ دی غواړي هغه ول ور کوي یا سچ دی غواړي هغه ور نه کوي داغه مقابله کوي صحافت په د باندې را رواني هغه تلر کی سم مصیبت هغه تلر کی کله داسي هغه ور نکی هغه شی ور نکی داغه مقابل کی بل ور کی او کله که داو نشي نو بیا په آخرت کې دغه لپاره ذخیره شي دغه دعا او آخرت کې دغه دعا په مقابله کې به الله تعالی ډیر څور کوي نو کله چې په آخرت کې دله څور کی دی به وي چې دا د سشي دي و استا دعا نو قبول شوي داغه مقابله کې موږ تعالی نن داشه درکو وې دی به افسوس وکي ارمان بو کی کاش چې زما په دنیا کې یو دعا هم نه قبول شوي او ټول مال دل ترا کړی شي وي نو الته کې الله رب العزت دعا هغه د سړی لاس خالی نه پریدي هر چاله ور کوي تر دې پورې چې کافر له مور کوي نو او کافر له چې څور کولې کی نه په دنیا کې ور کولې کی کا آخرت ته نه پریدي نو ان الله لا یستحی یضرب مثلا ما بعوضه الله نه من کیږي د یو مثال د ماشینا الله نه پریږدي بیانول د یو مثال د ماشی وما فوقا یا لپاس د ماشینا پړوکوالی کې چاغړې وړ کې نو قران کریم کې خنشتي خو احادیث کې راځي حدیث کې راځي لو کانت الدنیا عند الله مثل جناح بعوضه کچره د دنیا حیثیت د الله په نسبت د ماشی د وزر مقدارې وې نو وزر ډیر وړ کې نه نو حدیث کې داغه تذکرہ شي دا لما سق الله کافرا شربت ماء قطو نو الله په یو کافر باندې ګډو بنويس کولې او د دنیا مثال حیثیت د ماشی د وزر مقدارې نه ده بل د ماشی مثال ذکر کو د لپاره چې ژوند کې کله چې د ژوندۍ دا د وګي نو د ژوندۍ او کله چې د مور شي نو د مړ شي د قصې دنیا دا کدا دنیا دی پلاس کې وا نو تب خی او کدا دنیا دی زړه ته ورکو زکړه نو خراب بشي دنیا زړه ته ورکو زوا د دنیا مینا محبت پلاس کې دی خیر دی ډیر دی سمره چی دی خو دنیا مینا محبت په زړه ته نه ورکوځي کزړه دې ورکوز کو نه خبره ورانه شي او دا مثال الله رب العزت د دنیا د کشته سره ورکړي چې کله یو کشته نه کشته په اوبو کې روانه ده نو کله چې اوبو ته نه دتلی نو روغه ده او کله چې اوبو ته لاړ شي نو دا کشته ډوب شي دغه سي دنیا دا په دنیا کې خلق بغرزي را ګرځي د دنیا کې بغرزي را ګرځي نو یې با ژوندې به خبره او چې کله دنیا مینا محبت تجربه لاړه نو بس خراب بشي بل د قران کریم کې د مختلفو قسم حیوانات او نمونه ذکر شي دي بعضی ذکر کوي چې 20 قسمه حیوانات او نمونه قران کریم کې راغلي فاما الذين امنوا ناکسان چې ایمان راوړل فیعلمون انه الحق ناغي پويږي چې دا
مثال چې کم ذکر کړی شوی دی نو دا حق دی د دې رب د طرفنا. واما الذين كفروا اگسان چې کفر کړي په یقول ناغي وای ماذا اراد الله بهذا مسله سیر اراده کړل الله په دې مثال بیانول سره یذل بی کثیرا گمراه کوي په سره ډیر ویادی بی کثیرا او هدایت ورکی په سره ډیر وتا یو یذل بی کثیرا. مخکې خبره ذکر شو چې الته کې وی ختم الله علی قلوبهم مہر لګول الله نو دلته کې نسبت د گمراهی دام الله ته کول کیږي اگر چې بعضی وخت کې نور سيزونو ته هم د گمراهی نسبت شوه ده. شیطان ته کله نسبت کیږي کله بوتانو ته نسبت کیږي دا نسبت کله کړی شوه ده. نسبت الله ته چې کول کیږي په دې باندې چې الله قران کریم را لګل احکامات را لګل او دا سړی نه مني نو وې نه منو نو د شوا لکه الله چې د گمراه کا پر لګلو د قران باندې دانګه قران کریم د هدایت د پاره ده. لیکن ورست براشي چې قران کریم په وجه باندې سورۃ مائده کې برازي الله رب العزت ډېر خلک گمراه کوي د قران کریم په وجه گمراه کوي. نو قران کریم خو د گمراهۍ د پاره نه ده. خبر هغه چې الله قران راولېګو دونه معنا نو د گمراه شو. نو دا وجه سوا وجه قران کریم را لېګلو د قران کریم په وجه باندې نه منلو سره د گمراه شو. یو ذل به کثیره یاد ده چې گمراه وو نو د په خپل گمراهۍ کې نور کلک شي نو ترقی فی الضلال وتوي. یو ذل به کثیره گمراه کې په دې سره ډېر یا ترقو کې په گمراهۍ کې ډېر ہوتا وي هادي به کثیره ہدایت ورکه په دې سره ډېر ہوتا. وما یذل به للفاسقین نو گمراه کې مگر په دې سره مگر فاسقان کافران هغه خلک چې هغه د الله د اطاعت نوزي. الذين ينقضون عهد الله دا فاسق څوک دی وای دا هغه خلک دي ينقضون عهد الله چې ماته وعده د الله من بعد میثاقی رسل په خولو داغین او یقطعون او کټکې ما امر الله به اج حکم کړل الله پاک سره ایو سره د یو ځای کولو و یفسدون فی الارض او دی فساد کې دي پسمګه کې اولایکم الخاسرون دا کسان تاوانیان دي. دا خبره د دې صفات بد د دغه فاسق د کافر سری نقض عهد لوز کړو لوازمات کو یو لوز کړی شو په عالم ارواح کې عهد الست وتوي الدغه تعالی وی الست بربکم ولستاسو رب نه او یو بلا ولی نه ته زمونږ عربي هغه لوز شو هغه لوز پرېخو هغه مات کو. بل هر یو وړوکې چې پیدا کیږي فطرت د اسلام باندې پیدا کیږي ناغه فطرت د اسلام خبره پرېخو ده نو ينقضون عهد الله دا الله لوازمات کو. نو دا کافر څوک دی دا ناقص دی لوازماتون کې دی بل څنګه یقطعون ما امر الله به یسرا دا قاطع الوصل له صله رحیمی کټ کئ الله د یو ځای کولو خبر کوي دی کټ کئ او بل دی مفسد دی یفسدون فی الارض نو اخری انجام اولئکم الخاسرون. الذين ينقضون عهد الله دا کسان دي چې ماته وعده د الله من بعد میثاق رسل په خول داغینه په ارسال د رسول او په ارسال د کتابونو الله پیغمبران راولېګل الله کتابونه راولېګل خبره خه مضبوطه کړه خبره کارا او واضح کړه بیا هم دې نه مني. ويقطعون ما امر الله به يوصل او دې کټکې هغه چې الله حکم کړل په هغه سره د یو ځای کولو الله وې دا یو ځای کوي دی کټکې. ابو جهل را پاسید پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی قطعت ارحامنا تا زموږ خپل ولې کټ کړې خپل ولی هغه په دین کې دا دین د هغه ترغیب ور کوي دین د هغه حکم کوي چې تاسو خپل ولیانه اوساتئ دوستانه خپل هغه قائم اوساتئ دوستانه مکټ کوئ. وی فرمال مسلمان د مسلمان سره د مسلمان ورور دی
نو د سره ورانه دی نه کوي د درې ورځو نه زیات. لا يحل لمؤمن ان يهجر اخاه فوق ثلاث ومن هجر ومات فدخل النار. درې ورځو نه زیات ورانه کوي نو چا چې ورانه وکړه نو او دې مړ شو نو جهنم ته وځي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دین او شریعت ادا وي تاسو صله رحمی وساتئ خپل ولی وساتئ او دی خپل ولی کټ کئ کافر خپل ولی کټ کئ او بیا الټا خبره کوي وای تاسو خپل ولیان مات کړنو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته قطع ارحامنا یو طرف ته خپل ولیان دي صله رحمی دا په دوه قسمه ده وي یو مامور بالوصل او یو منهی عنه ده. د بعض خلکو سره خپل ولی به ساتي چې کله هغه په دین باندې قائم دی نو خپل ولی سره ساته کله چې هغه د دین نه خلاف دی نو خپل ولی سره پرې د بیا د دین خلاف کوي د شریعت خلاف کوي. کتابونه لیکي صلۃ الرحم فی شریعت الشریف صلہ رحمی هغه په شریعت کې دا مطلوبه بشریعت للابتداء هغه په مطلوبه ده په شریعت کې په ابتداء کې په بدعاتو کې په رسوماتو کې په کفر کې نه ده. خبره چې راځي د نوح علیہ السلام ته وی نوح علیہ السلام چې کله سوال وکړو نو الله وتوی انه ليس من اهلک دا زوی داستا اهل نه دی چې ته د سره خپل ولی ساتي انه عمل غیر صالح دا عمل غیر صالح دی. نو چې کله عمل غیر صالح شو نو خبره ختم شو. باقي کې صله رحمی بیان نشتی. صله رحمی په شریعت کې دا کله چې هغه قران او سنت باندې عمل کوي. نا آخری خبر وکړه اولئک هم الخاسرون دا تاوانیان خلق دي تاوانیان دي په سمانه عمل کړل عمل یو کو داغه جزاء او میلاو نشوا هغه ته خاسر وای او د دې مختلف اسباب قران کریم ذکر کړلی. اسباب الخسران سګي د اتباع د شیطان کوي د الله د ملاقات نه داغه تکذیب کوي قیامت نه مانی قتل دا اولاد د پلار نیکو تابعداري د دین نه علاوه دانګه وعده ماتول لوس ماتول دا اسباب د خسران دي. کفر کوي د کتابنا دانګه د دین نه علاوه بل دین دې طلب دین اسلام نه علاوه د نور طلب کوي یبتغ غیر اسلامی دینا. دانګه قتل د مؤمن دا داسي سيزونه نه چې دا د خسران دي. دانګه بعضي داسي جرمونه چې هغه بخره کیږي نه. تکذیب بالآیات تکذیب بالنبی تکذیب کوي د پیغمبر تکذیب کوي پیغمبر نه مانی شرک کوي دانګه په الله باندې بدګماني دا اسباب د خسران دي. کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا څنګه انکار کوي تاسو د الله نه وکنتم امواتا حال دا چې تاسو مړ وای یا نش وای واحیاکم نو تاسو پیدا کړی ثم یمیتکم بیا مړ کی تاسو ثم یحییکم بیا ژوند کی تاسو ثم الیه ترجعون بیا الله تر تور ګرځول کیږي. کیف تکفرون بالله تاسو څنګه انکار کوي د الله نه. مسله ذکر شو دا مسئلے نرستو دلیل ذکر شو دلیل نرستو ترغیب ذکر شو ترغیب د مسئلے دارنګ تذکیر بالنعم دا ټول شو. کیف تکفرون بالله سرنګ تاسو انکار کوئ د الله نه وکنتم امواتا حال دا چې تاسو نشوي. موت یو ویل کېږي دیتا چې سړی ژوندېش پیدا شي ژوندې روح د لاړ شي انفکاک الروح عن الجسد
دې ته وایي مرګ. الله کولی شي دا نه الله کار دی. او یو موت هغه ته وایي لکه سورۃ دهر کې راځي هل اتى الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، چې دې شی مذکور نو د دس نوم ناغسته کېدا. نو کنتم امواتن، تاسو نشوي، فاحیاکم، نو تاسو پیدا کړی، ثم یمیتکم، بیا مړکې تاسو. یو وخت په دنیا کې پاتې کېږئ او بیا به باندې مرګ راځي، مړکې گئی با نو زیبا بل عالم تبزی، عالم قبر دے، عالم برزخ دے، هغه تبزی التبیای. نو ثم یحییکم، نو بیا به یو وخت راشي چې بیا به تاسو الله را ژوندي کی. ثم الیه ترجعون، نو بیا به الله ته وګرځول شي حساب کتاب د پاره. قران کریم کې د مرګ تذکرہ راغله، دو پیره مرګ او دو پیره ژوند. امت تنس نتین واحد تنس نتین. دانګي د مرګ تذکرہ د یوازي امر راغله انک میت و انهم میتون، تب امره دا نور خلق بمری. او بیا ثم انکم یوم القیامت تبعثون، د قیامت پر ورځ به تاسو را پورته کولای کیږي، ژوند کولای کیږي. با دانګي نور مرাজি قران کریم کې، قران کریم کې داخله برا پورته کولای کیږي. و اذا حشر الناس، خلق بټول را پورته کړي شي، راځو بکړي شي. الله تعالی تو ګرځول کیږي حساب کتاب د پاره. هو الذی خلق لكم ما فی الارض جميعا، الله ذات ته پیدا کړی استاد د پاره چې پزمکه کې دي ټول. ثم استوى الى السماء، نو بیا قصد کو طرف د اسمان ته، فسواهن سبع سماوات، نو برابر جوړو وا اسمانونه. او هو بكل شيء علیم، الله دې پار شی باندې پوها. خلق لكم ما فی الارض جميعا، دنیا کې جسدی دا ټول تاسو د فائدې لپاره پیدا کړلی. فائدہ بعضی سری ته ملاویږي او بعضی نور فائدې نه ملاویږي، نو صرف دا فائدہ پکشتي چې دا ټول سچې دي الله پیدا کړلی. دا فائدہ خوشتي کنه. نو هو الذی خلق لكم ما فی الارض جميعا، الله ذات ته پیدا کړی تاسو د پاره چې بزمکه کې دي ټول. دا ټول د انسان د فائدې لپاره دي. کدا بعضی سيزونه پکې ضروري ښکاری، نو پدې کې کو فائدہ پکې تا ته نه معلومیږي، نو یو خدا د چې د سړی د علم کمی پدې مار لړم دا نور سيزونه دي زنده سر پای کې فائدې شتي، لیکن انسان ته داغي پته نه لګي، هر چاته داغي پته نه لګي. د دې مار نه لړم نه وغیرهونه د دینه بازي دوايانې جوړول کېږي او هغه په بازي مرزونو کې استعمالي. نو دغه فائدہ ده. او که دغه نه ده نو دا خدا چې دا ټول څه چې دی الله پیدا کړلی، دا فائدہ خدا کنه. ثم استوى الى السماء، نو بیا قصد کو طرف د اسمان ته، فسواهن سبع سماوات، برابر جوړو واسمانونه. واسمانونه پورا جوړلو، اول زمکا نو بیا اسمان. عام طور باندې قانون هم دغه دی چې اول خلق زمکا جوړه کې نو ورپسې چت جوړي. دا نه چې چت اول جوړ کې زمکا رسته جوړي، اسنه کی اول زمکا نو بیا چت، نو اول زمکا دا نو بیا اسمان. نو اسمان په مثال د چت باندې دی. بعضی رست بناشی سورۃ حامیم سجده کې برازي د زمکه د پیدائش د اسمانو د پیدائش د عالم د پیدائش تذکرہ فی ستة ایام، پښپګ ورځو کې دا ټول سيزونه جوړ کړي شي دي. نو دا تذکرہ وال ترازی. نو وا اسمانونه الله پیدا کړنی، او هو بكل شيء علیم، الله دې پارشی باندې پوها. اعداد لحاظ سرم الله رب العزت قران کریم کې ډېر اعداد ذکر کړل. د یو نواخله 200 پورې اعداد پکشتي، بیا 19 پکشته، شل پکشته، 13 پکشته، سلويخته، 50 شپېته او یا دانګه یو کم سل
سل او 200 300 900 زر بیا 3000 15000 50000 لاکھ دا بگی استعمال شي دي. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً او کله چې وستارم ملائکو ته یقینا ز پیدا کون کې ما پزما کې خلیفہ لرا پزما کې خلیفہ پیدا کوم. دا خصوصی طور باندې وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ دا واقع و یاد کا کله چې استعرب داسې وې ملائکو ته وې انی جاعل فی الارض خلیفہ یقینا ز پیدا کون کې پزما کې خلیفہ لرا. دا د آدم علی السلام د پیدائش تذکرہ کوي. آدم علیہ السلام الله پیدا کړي را لېږي زمکه ته نو مخکې نه ملائکو ته خبرداري ور کوي دانه چې مشوره کوي. الله ته د مشورې ضرورت نشتی اگر چې بعض خلک وایي مشوره خبره ما معنا لیکن مشوره کوا نور څوک نه نو کور کې خزا ده نو مشوره معنا مو خاصه تپوسته وکا مشوره سره وکا خوشاله بشي. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ کله چې استعرب وې ملائکه ته یقینا ز پیدا کون کې پزما کې خلیفہ لرا خلیفہ ده خلیفتون دا راضی کلا مبنی للفاعل کلا مبنی للمفعول راضی. خلیفہ ده یو بل پسې راتلون کې دي یو بل پسې راتلون کې دي یو بل پسې برازي او یاد ده چې په بل پسې راوستل شوی نو مخکې په دې ځمکه باندې جناتو نو دا غي نه رستو آدم علی السلام براوسته کی نزه یو خلیفہ په راولم بل پسې په دې مخکې چې کوم تیر شيری پاغي پسې بل یو راولم. مبنی للفاعل دام جنات نرستو راتلون کې یادا ده چې مبنی المفعول نو دا غنو زینو کې راځي نو خلیفہ خلفاء خلائف قران کریم کې غن استعمالی. قالو نو د خلقو وې د ملائکه وې اتجالو فیها آیا پیدا کې ته پدې کې مې یفسدو فیها چې فساد بګي پدې کې ويسفكوا الدماء او ویني بتوي ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك او موږ تسبیح بیانو په حمد سره او پاکي بیانو استا یا تعظیم کو استا یا ځان بچ ساتلو ګناون نه استاد یې. قال اني اعلم ما لا تعلمون الله وې ز پويګم یقینا ز پويګم پاسي تاسو په نه پويګئ. نه یو د خلیفہ بعض خلک معنی کوي نائب نه نائب ترجمه دا خنه ده ولې نائب دې نو چا نائب دې نو که نائب شي نائب د جناتو خو خبشي که د جناتو نشي د الله وې نو نائب قائم مقام ته وي چې اصل نه نو بیا خلیفہ او نائب او کار کوي نو الله خو چرته زینا الله خپل ځای چاته پریدینا نو دی وجنه د نائب معنا خلیفہ د نائب د الله معنا کول دا خندي. بعض خلک بل شان معنا کوي چې خلیفہ نائب مطلب دا چې د الله احکام پزمکه کې جاری کون کې ناغي د خلیفہ وای کنه نائب وتولې وای نائب کې لګړي شکوک شبهات راځي بل معنا غلطه معنا پکې راځي نو استعمالول خندي چې دا د الله نائب دی پزمکه کې نائب قائم مقام ته وي. نو خلیفہ یو ویل کیږي احکام الہی جاری کون کې لکه سورۃ الصاد کې برازي انا جعلناک خلیفۃ فی الارض منګه ته خلیفہ جوړ کړي پزماګه کې نو احکام الہی پزما کې نافذ کوا دانګه فیصله کون کې د الله د طرفنا مقرر ته خلیفہ فیصله وکې. ملائکه وی اتجالو فیها من یفسد فیها فساد بکې د خلق او وینه بتوي نا خبر خدای رښتونی شو نو مطلب دا چې ملائکه عالم الغیب دي نه ملائکه عالم الغیب نه دي خبره هغه کوي
نو په دلیل باندې کوي هغه سګوري نو کوي خلیفہ یو معنی دا فیصله کون کې نو فیصله به دسه کوي خو څو به خلک بلګي یو بل به وਹੀ یو بل به ویني کوي یو بل فسادونه به کوي نو دا غي فیصله به کولې کی څو به وجني نه حق قتلونه به کوي نو دا غي فیصله به کولې کی کنه نو چې دغه سي حال دی چې دا خلک به ویني توي نو دغه سي خلک ولې پیدا کړي چې هغه به فسادونه به کوي او ویني به توي یو دا دی چې بعض خلک وي ملائکه اعتراض کړل نو ملائکه اعتراض نه کړي ورپسې خبره کوي نحنو نسبح بحمدک ونقدس لك اعتراض په الله باندې خو ګناي او موږ خدان د ګناہوں نه بچ ساتو نو دلته دا تپوس کوي نو د استاد او د شاګرد په منځ کې دا خبره یي چې شاګرد تپوس کوي استاد ول جواب ورکي نو دا الله نه دی تپوس کړل چې الله دا فسادونه بکې او ویني به توي نو دی ولې پیدا کړي موږ تسبیح موږ بیانو موږ اعتراض نه کوو خو موږ په چل باندې نه یو پوها پدې کې استا راز سده ما ته راز وای موږ ته راز وای چې استا راز پدې کې سده نو الله رب العزت خبره کوي چې راز به ته ویل کېږي رستو انی اعلم ما لا تعلمون ملائک وای ونحنو نسبح بحمدک موږ تسبیح بیانو په سناستا سره ونقدس لك او موږ تعظیم کو استا یا موږ ځان بچ ساتو د ګناهونو نه استا د یری دا مطلب دا چې اعتراض کول خو ګناي او موږ ګنا نه کو مطلب اعتراض نه کو ځان په کول د پاره سوال کو تپوس کو الله ودینی اعلم ما لا تعلمون یقینا ز پويګم پاسمه تاسو په نه پويګئ دلته د حکمت یو طرف ته دادی بل ته دادی یو طرف ته گناهونه دي فسادونه دي او بل طرف ته خیرونه دي تسبیحات دي تقدیس ده نو منګه په دې باندې کوئی ګناه نه حکمت څه ده الله جواب ورکو انی اعلم ما لا تعلم وعلم آدم الاسماء كلها اس ذکر الله آدم علیہ السلام ته نمونه ټول ثم رزم الملائکه نو بیا پیش کو په ملائکو فقال ام بیونی الله وی خبر راګي مال بیا اسماء هؤلاء فنمونو دي سيزونو ان کنتم صادقین کې تاسو رښتونی دلته کې آدم علی السلام دې هغه ته نمونه از دکړه اسماء دي اسماء وصفی یو شی دې داغه نوم او داغه فائدہ دا سیز دې نو دې فائدہ صدا نو نوم او فائدہ اسماء المسمیات وتوي او كلها طول معنی ضروری سيزونه دته استغراق عرفي وي یو استغراقي د ما کان ما يكون علمي نو هغه آدم علیہ السلام نه ورکړی شي هر څو د هر شی علم نه نو دې ته استغراق عرفي وي خلق تپوس کوي ای پلان کې او پلان کې سره خو هر څه دی هر څه وسره دي نو هر څه سره کم ځای خو خلق دا هغه عرف په لحاظ سره په دې سره خو دې څه سيزونه دي او دې خو د هر سره دې خو چا څه شي ته ضرورت نشتی سچ دین هغه د سره دا پوره دي نو کل دا استعمالي مختلفو ذهنوں کې استعمالي سورۃ اعراف کې بم راضی سورۃ کہف کې مرাজি سورۃ نحل کې مرাজি د سورۃ کہف کې راضی د ذوالقرنین مبارکی چاغله هر شی ورکړی شو من کل شیء سببا هر شی ولونه هر شی خنو دارنګي سورۃ النمل کې مرাজি بلقیس مبارکی و اوتیت لها کل شیء هغه له هر شی ورکړی شي نو هر څه خو سره نو هغه کې په خپل ما ډیر شي کمهونو خو هغه زمانہ کې چې څومره داغه ضرورتونو ناغه ضرورتونو د پوره کېدو هغه اسباب داغه سره بادشاہت ته د بادشاہت کې چې څومره سيزونه داغه پکاريږي ناغه سره نو کل دانه چې باز خلک
تعبیر کې د ما کان ما یکون علم ول ور کړو نو دا غلط وای ثم رزم الملائکه نو بیا پیښو په ملائکه باندې فقال انبئونی نو الله وی خبر را کې مال بیا اسماء هؤلاء پنمونو دي سيزونو ان کنتم صادقین ک تاسو رښتونی یا تاسو عالم یی یا رښتونی په مقابل د خطا کې چې تاسو خطا دغه ځکه چې تاسو کوم خبره وکړه چې ته دا ولې پیدا کې دیو فسادونه کوي نو انسان ټول فسادی نه دی بعض خلک پکې فسادیان دي انسان بشر دی دا هو اشرف المخلوقات دی دا خو خلق دی دنیا هغه د دې د وجنه او بیا د توحید د وجنه آباد ده انسان چې کله یي او انسان کې توحیدی نو قیامت کیږي بنا او چې انسان کې توحید ختم شو نو بیا به انسانیت ختم شي بیا به قیامت شي نو الله خبر ور کوي مال د دې خبر را کوي ام بیونی بیا اسماء هؤلاء خبر را کوي مال پنمونو دي سيزونو کوم صادقین کې تاسو رښتونی یو طرف ته خبره کوي علم آدم الاسماء آدم علیہ السلام ته نمونه وخودو یا خدا دا چې دا هغه په فطرت کې دا نمونه يهودي دي نو خبر خلاص ده دویمه دا چې علم آدم الاسماء آدم علیہ السلام ته نمونه وخودو نو کله کله داسي چې یو کلاس ته او کلاس کې یو تن پکې سبق وای یا ګڼ کسان دي سبق وای او سبق کې نه وای نو استاد کله کله پدې باندې راشي چې الګا زخه سبق تاسو ته ویم د نور ته نه ویم دی خو وینا یادینا مهنت نه کوي نو هغه ته نه وای تاسو ته نه یم تاسو ته ویم نو کم چې مهنت کوي هغه ته وای زما اصل شاګردان په کلاس کې خدا دي دا نو خاصی ناشتي دلته کې آدم علی السلام تذکرې په دې وکړه چې آدم علی السلام ناسیونه یاد کړه ملائکه هغه سيزونه یاد نه کړه یاد ده چې ملائکه کې داغه د عزت کولو هغه ماده نه و دیو جنا ملائکه هغه عزت نه کړې شو او آدم علی السلام کې هغه ماده اخوده شوی دا هغه استعداد پکې اخوده شوی دی نو دیو جن هغه عزت کړو کله کله داسي په دې دور کې مسیو سره خبرو کی یو طرف ته دا ادنا د اول یو طالب العلم هغه بوزي په لسم کې کینه نو هغه ته استاد بلګیاي سبق بوي هغه په ټکی په شړک باندې نه پويږي ولې په هغه کې هغه استعداد نشتی کم چې لسم والو کی نو دغه سي استعداد ملائکه کې نو او آدم علی السلام کې استعداد وو دانګه یو جبه باندې یو سړی پويږي او نور په نه پويږي نو سړی په یو جبه کې خبرو کې نو کم چې جبه والے هغه زده کی او به جبه هغه زده نه کی او کله داسي یو فن ده هغه فن سره د چام تعلق ده داغه سره شوق دی چې زه زده کوم ناغه زده کی نور زده نه کی دلته کې یو وړو کې بوزه او ته کمپیوټر کې دی او کمپیوټر کلاس کې کینه اته نه زده کی هغه د پاره مخ کې نه استعداد پکار دی فقال انبئوني باسماء هؤلاء نزدک وی علم آدم الاسماء آدم علیہ السلام ته نمونه زده کړه په ثابت کلاس کې ملائکم ناستی او آدم علیہ السلام ناسته آدم علیہ السلام زده کړه او ملائکه زده نه کړه امتحان وخت راغې پیپر دی امتحان دی هغه ما ته واورو یوس نو ملائکه ته وی ما ته واورو وی انبئوني باسماء هؤلاء خبر راکې مال دینو د دې سيزونو د نومونو ان کنتم صادقین کې تاسو رښتونی قالوا ناغوتوي سبحانك پاکي تعالی یا الله لا علم لنا نشته علم مونږ الا ما علمتنا مگر اج تا کوم علم راکړل مونږلا انك انت العليم الحكيم یقینا ته په حکمت والا ته هغه ذات چې پتا باندې اعتراض نشي کېده دل لګي لا علم لنا نشته علم مونږ الا ما علمتنا مگر اج تا کوم علم مونږلا راکړل یو خبردار راځي بعضی خلک وای آدم علی السلام سره د مکان ما يكون علم نو دې سره بسکه
ناغه وینا دا استثناء چې دا د کل نشوي دا او استثناء د کل نه صحیح کیږي نشتی مگر شته نو ټول استثناء به د بعضیت راضی بیا نو بعضیت هغه من لیکيږي آدم علی السلام سره بعض علم او بعضی نو لیکن کل د کل نه صحیح استثناء د کل نه صحیح عام قانون دی الا ما علمتنا تا چې کوم موږ علم راکړل نو هغه موږ سترشتي کله چې یو سړی داسې ځای کې راشي نو الته کې هغه پکار دی چې د خپل استاد تذکرو کی نو سوي الا ما علمتنا موږ تا چې کوم علم موږ راکړل هغه دی بس بل چا نه موږ علم نه زده کړه نو رد شو په چا باندې چې هغه دا وایي چې شیطان ابلیس هغه د ملائکه استادو دا خبر غلطه کوي ابلیس و ملائکه کې وو دا غزان جدا یو حیثیت په دې باندې او چې هغه داغو د جنس نه نو کله چې جنس بدل شي نو هغه بیا پیژندل کېږي او ښکاری لگا یو طرف ته کارغه ده بل طرف ته کوتري دي نو کوترو کې کارغه چې کلکینی ناغه بالکل پته لګي دا به جدا شي نه دغه سه ملائکو کې چې دا ناسو ابلیس پکېو نو دی به بل شان ښکارې دو دی وجنا بازي کتابونو کې لیکي چې دته وی تاووس الملائکه د پشان د تاووس باندې په ملائکو کې نو دی به یو خاص یو ممتاز حیثیت ددو په دغه باندې چې د شکل حیثیت هغه جداو دانه چې استاد یو قال يا آدم انبئهم باسمائهم او وی الله آدم علیہ السلام ته خبر ورک دیلا باسمائهم په نومونو د دې سيزونو فلما انبأهم کله چې خبر ورکو اغیلا په نومونو دا سيزونو قال علم اقول لكم نا الله وته آیا ما تاسو نو ویلی انی عالم غیب السماوات والارض یقینا ز پویګم په غیب د اسمانو د ازمکه وعلم ما تبدون پویګم په اسمان تاسو پټوي و ما تبدون اج تاسو ښکار کوي او ما کنتم تکتمون پاس تاسو پټوي سچ تاسو ښکار کوي او سچ تاسو پټوي په ټول باندې خبرین ز عالم الغیب زم عالم غیب السماوات غیب هغه توي مخکي او ویلې شو غیب علم به سببا علم د مخلوق چې هغه اسباب دلان دي او د الله علم هغه به سبب دي اسباب ته پای کی ضرورت نشتی ما او تا لیدل کو پسترګو کو او لیدل کو په غوګونو کو دانګه دلرینا لیدل کوي ناغه په خوردبین ما په دوربین باندې کولې کی دانګه لرینا او لیدل هغه په اسباب باندې کی اسباب په مس کې راشي ټلیفون راغې وایرلس راغې موبایل راغې هغه باندې خبرې کولې کی لری یو سړی نو خبرې بیان کی بغیر د اسبابونه انی عالم غیب السماوات والارض یقینا ز پویګم په غیب د اسمان نو د زمکه والو ما تبدون پویګم پاس می تاسو ښکار کوي او ما کنتم تکتمون پاس تاسو پټوي خبر اوسوا اوس دیله خبر ورکا نو مطلب دا چې پاس وس تدی تدا بیان وکا او د بیان وکړو په یو لحاظ سره آدم علیه السلام داغي استاد شو چې استاد شو نو د استاد قدر او عزت پکار دی نو اس قلنا للملائکه اسجدوا لآدم نو قدر او عزت د استاد بکې په سبانه په دې باندې چې داغه خدمت داغه تابعداري داغه انقیاد نیو ماندا ویس قلنا للملائکه اسجدوا لآدم کله چې وي منګه ملائکه ته سجدو کې آدم ته منقاد شي تابعدار شي د آدم علی السلام فسجدوا نو ټول تابعدار شو الا ابلیس مگر ابلیس نکړه ابلیس تابعداري نکړه ابا انکار کو استکبار تکبر کو وکانه مل کافرین او شوده د کافرانو نا اسجدوا لآدم دا انعام دې په انسانانو باندې چې آدم علی السلام چې هغه زموږ د ټولو نکره داغه الله رب العزت هغه علم ورکو الله رب العزت هغه د ملائکو مسجود وګرځاو د ملائکو استاد وګرځاو نو اسجدوا لآدم سجده دا نو دا سجده څه شي دا سجده خو یو وی
گردن نهادن دانګه سر پزمک باندې اخودل دغه ته وای سر ټټول دغه ته وای نو یو سیده د مانزه دا ناغه سیده او پزمک باندې سر اخودلی نو که هغه شي دا اعتراض ناراضي ولی الله وای ما وت ویلو نور سجده کول سر ټټول سیده تعظیمی او که سیده عبادتی دا دواړه ممنوع دي غیر الله تا نو اسجد لآدم نجی الله ویلی سجده وکا ناغه سجده وکي تاسو اے ملائکو آدم علیہ السلام تا نو اعتراض پکې ناراضي لیکن بیا هم علماء مختلف اقوال دی پدې کې اسجد لآدم سمانه دا یو مطلب دا ده اسجد لآدم سجده وکي الله تا الى آدم اسجد لله الى آدم الله تسجده وکي خو آدم علیہ السلام طرف ته وکي نو سجده بدا الله ته خو طرف با د آدم علیہ السلامي لکه زمونږه بعض خلک راشي کور تراشي قبله ته نه معلومه قبله څنګه ده وې دستنی ته ودرېګا دې دیوال ته ودرېګا نو دیوال ته څوک سجده نه کوي و استنی ته سجده نه کوي خدای یو طرف وته خو دې شي دې طرف ته وکا نو ملائکه ته ویلې شي چې تاسو سجده کوي الله ته هو طرف بدای چې آدم علی السلام طرف ته وکي نیو مان دا کوي دویم دا کوي اسجدوا لآدم اسجدوا لله لاجل آدم آدم علیہ السلام الله ته سجده کوي نو تاسو هم الله ته سجده وکي د آدم علیہ السلام د سجده د وجینا دویم خبره کوي اسجدوا لله فی وقت سجود آدم وکم وخت کې چې آدم علیہ السلام الله ته سجده کوي په وخت کې وکي بل معنا کوي چې اسجدوا لآدم آدم علیہ السلام به مخ کې شي هغه بس تاسو امام شي او تاسو په پسې ودرېږئ نو آدم علیہ السلام پسې مونږ کوي سجده کوي نو ټول وې مونږه منو مونږ پسې سجده کوو مونږ پسې مونږ کوو ابلیس وې زه پسې نه کوم ابلیس د مانځنه واپس شو آدم علیہ السلام مخ کې شه ابلیس واپس شو بل دا چې سجده کوي سجده په معنا د انقیاد باندې یعنی تابع شي په خدمت کې اولګي د آدم علی السلام او د اولاد نو ملائکه وې ټیک د مونږه کو سی ابلیس وې مونږه نه کو ابلیس واپس شو وې زه سجده زه منقاد کېږم نه زه تابعداري نه کوم د آدم علی السلام او د آدم علی السلام د اولاد خدمت نه کوم څومره ملائک دي لګیا دي د آدم بنی آدم او خدمت کې څوک په یو لحاظ سره دي څوک بل لحاظ سره دي لګیا دي خدمتونه کوي وسم کوي لګیا دي آدم علیه دا څومره چې بنی آدم دي داغي باندې کرامون کاتبین دي نلی هغه لګیا دي چې لکه لیکل کوي او داغي ډیوټیانې بدليږي سارو ماخام سارو مازیګر دانګي ملائک دی د انسان حفاظت کوي وله معاقبات من بين يديه من خلفه يحفظون لامر الله ددا حفاظت کوي دانګي د ملائکو بعضی ډیوټیانې چې په سمانه لګي دلی هغه ډیوټیانې هغه سر ترسي څوک د سا اغستو باندې مقرر کړی شي دي څوک په سمانه څوک په سمانه څوک په چوکیداري باندې څوک په لیکلو باندې دا ټول د آدم علیه د بنی آدمو خدمتګاران دي نو اس قلنا للملائکه اسجدوا لآدم کله چې وې موږ ملائکه ته سجده وکړه آدم ته فسجدوا نو سجده وکړه ټول الا ابلیس مگر ابلیس نه کړه الا ابلیس مگر ابلیس نه کړه یا الا ابلیس الا په معنا د لکن نو مستثنا منقطع ده که متصل وي نا قصه په دې کې راځي نو چې الا په معنا د لکن شي مستثنا منقطع وشي نو مستثنا منه د جنس نگی نو وی متصلین د جنس نه نو منقطع هغه قصه په کې راځي دلته کې جنس کې نه ده او کلاس خدای کنه
نو آدم علیہ السلام او ابلیس دا آدم علیہ السلام سره دغه ملائک دي او ور سره شیطان ابلیس دی نو دا یو کلاس دی چې یو کلاس دی نو دا مستثنا متصلم جوړې دي شي او بل شان کې مستثنا منقطع بشي الا ابلیس لیکن ابلیس نکړه او انکار کو استکبار او تکبر کو کان مل کافرین او شوده د کافرانو نا وس کافر شو تر اوسه پورې د مسلمانو او وس کافر شو کان من الکافرین سارا من الکافرین شو د کافر کان من د سارا باندې راځي یادا دا چې کانا په خپل معنا باندې نو کانا فی علم الله و دې په علم د الله کې پوخانا د کافرانو نه دې په کافرانو کې الله ته پته وا مخلوق ته پته نه وا ملائکه ته پته اله ولګیدا آدم علیہ السلام ته پته ولګیدا اله چې کله د مخالفت کو د الله د حکم نو کافر شو وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنه او موږ آدم علیہ السلام ته دغه ابلیس ته د ابلیس په د نوم په باره کې مختلف نمونه راځي سو وی حارس نومو سو وی عزازیل نومو ابلیس د ابلاس نا امیدی ته وی د الله د رحمت نه نا امید ده وقلنا یا آدم اسکن انت او موږ اے آدم او سیګتا او زوجک الجنه بیبستا په جنت کې وکلا منها خریتاسو د جنت نه ہے رغدن پریمانه ہے سوشیتو ما کمزې چې خوږیږي تاسو ولا تقربا هذه شجرتا من ذکیږي دی ونیتا فتكونا من الظالمین کرے شی بتاسو خپل برخه کمون کی ولا تقربا دلدگی یو مطلب دا اسباب مې اختیار وي د دې ونیته د نزدېکت ولا تقربا دا نه چې دا نه د خلاف اولا نه دا د دې خلاف اولاد دا نه چې دا حرام وا نږدې کېږي ونه که نږدې شو نو حرام کار به وکړي نه خلاف اولا کار دی په یو ځای کې یو سړی ډیره کې وتا ډیره وته کولاو کې او په دې کې اس چې کې کوا هو دقیق شی بلاس نو وروړي ګوره دا شی به استعمال ہے کله دې استعمال کو نو ګوره خبر نه هغه سړی ته خو اجازه دی پای پکور کې وسیږي واغشیر چې لاس ورولو مثال په تور باندې بجلی دا بجلی تارونه دی هغه له چې ګوتی ورولې کرانه ولا ورکا نقصان ځان لورکا نو دا خلاف اولا کارو دلته په جنت کې یو ونه وا چې دا غوونه د وجنا بول براز پیدا کېدل او الدګه په جنت کې غسل خانه لیټرین نو چې وس کلا د بول برازو ضرورت راشي نو سبکه بیا په دنیا ته زیرو نو زګه وته ولا تقربا هذه الشجره من ذکیږي دی ونیتا فتكونا من الظالمین کني شی وخت بل برخه کومون کی یو دادا چې تاسو په دې جنت کې اوسېږئ پیدا خو یی تاسو د جنت د دنیا د پاره ولالت کې ویلو انی جان فی الارض خلیفہ وزمکه کې خلیفہ پیدا کوم زمکه د پاره پیدا کوم او دلته کې دي ته جنت کې اوسېږي نو جنت کې اوسېدل د دې هغه د احساس په تور باندې وو هغه د میلمستیا په تور باندې وو دی بوس راضی د دنیا آبادی وکړي دلته کې زمونږه عام طور باندې قانون داسي کله چې بازي مالدار خلک هغه ځان لا کور جوړي ناګه لپاره انجینران وغیرہ کاریگر اگر او واړي بهر نه د لری نه واړي نو لر نه چراشي ناغه په خپل ډیره کې وې تاسو د اوسه آرام وکي او گاډه بدلم درکما دا گاډه دې دا دګي ګرځي سیر سپاټي وکي خپل بیا به تاسو اسیم دا کار به شروع کوی خو اول دا ورځي دي راغلی سواد تر راغلی نو دلته وګرځي کله چې آدم علیہ السلام الله پیدا کړ د زمکه د پاره نو ته وې زوس ګرځا په جنت کې ګرځا را ګرځا دا وګورا د دې خوراکونه دي دا اخرى او دغه یې ونی ته مننه نږدې کېږي آدم علیہ السلام باندې ګرځې دو دغه خبره وا د آدم علیہ السلام
تا دا کم چې نهي کړی شی دا نو د خلاف اولا نه ده ځکه رستو چې کله آدم علیه السلام دغه ونې ته نږدې شی دی ونې خوړل د ونې نه څه خوړل دي بوډۍ هغې دانې خوړل ده نو په هغې باندې هغه ګناهګار نه دی ولې خلاف اولا کار چې چا وکړو نو هغه ګناهګارېږي نه وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ اوے منگا اے آدم او سیگتا او بی بستا پا جنت کے وکولا منها خریتا ازدوار دے جنتنا رغدن پریمانا حیث شیطما کمزے چخوغی استاسو ولا تقربا حاضی شجر رامن اس دیکھے گے دے ونیتا فتکونا من الظالمین کریشے وقت لبرخ کمون کی نو بعض علماء لکل لی اقوال مختلف دی نیو خبر بگی ماوکڑا چی دا سوا لکا یو ونی نه اوخړه او هغه بول براز پیدا کړي او په جنت کې د بول د برازو زینو او چاویلی چې جنت هغه زید توالد تناسل نو د غنم دانه بانه کړه بابا تا د خو یو بانه جوړ شو چې د بهر ته راوځي او دا نسل زیات کی نو یو بانه په تور باندې جنت کې دغه وته مخې تکړه نو ولا تقرب هذه الشجره من ذکی کې دیونی تا فتكونا من الظالمین کله شی وخت بل برخه کمون کی دلته جنت ته نا جنت کم یو ده نو یا خدا دا چې مطلق جنت ویلې جنت ته سو وې جنت الخلد ده سو وې دا په اسمان کیو او سو وې دا پزماګه کې یو باغ دا غو اون الله رب العزت چې خبره مبهمه پاتې کړل نو بس یو جنت ته جو دینو یو ځای کې دی ارزه چي دی هغه اسمان کې دی او پزماګه کې دی خو الله وې په جنت کې اوسېګا نو هغه جنتو کاغه د اسمکی کې د آسماني منګه په دې باندې مکلف نه چې خامخا هغه دی معلومو چې دا کم یو اسمان کم یو جنتو آدم علیہ السلام هغه ونی نه خړللی نو دا ونی نه چې خړون دی ګناګار دی نه ګناګار نه دی آدم علیہ السلام دا خبره دا سیوا لکه یو سړی دی روجه دا او هرشي وی دي او ګلاس رواغس دوبو او به اوس کې نو دی ګناګار نه دی دا روجه د ماتم نه ده دا د الله رب العزت د طرفنا په د باندې یو ملمستیا شیدا یو خبره ده دیمه خبره ده یو سړی دی یو ځکه شراب پراته دي دته کې شوه دی او دته په دنيشتي دا شراب دي او چراغه تګه شوه دی او ګلاس راواغس او شراب اوسکو نو په دې شراب اوسکو باندې د ګناګاروم نه دی ولې په هر باندې سکړې شي دي په غلطۍ باندې سکړې شي دي د ته پته نو اسکې شي دي نو دغه سي آدم علیہ السلام دا خبره کما ظاهر کې تا ته داسې ښکاری چې دا ګوره ګناهکاری کړل نو ما او تا ته به ګناهکاری خو ګناه نو ولې الله رب العزت آدم علیہ السلام بارکی وای چې آدم علیہ السلام هغه واسا آدم ربه فغوا بیا وای ولم نجد له عزما منګه الله وای ما زړه لټولې وخا پسړه کې عزم نو چې عزم نو قص او اراده نو نو ګناګاروم نو او مخکې خبره کړوا خلاف اولا کار دی نو خلاف اولا کار کسړې وکي نو هغه باندې اسله ګناګاری کی نه یو سړی دی کور کې جمال کوټه پرته دا سړی راغلی او تر کې دته نږدې داونه خوري چې ته ګورې ښا هغه او خوړه نو ګناګار خو نه دی اوس به مقصد د جمال کوټه خپل اثر ښکارا کوي نو سبای د لبوس بول ورزي نو دی وزي لټین ته بوس منډي وای دی هغه د مزه زې پری دی او هغه به مزه زې ته وزي نو جنت کې خدا شیونه نو راغه دنیا ته فتكون من الظالمين ظلم مخکم خبر او شو ظلم مختلف خبر مانو باندې راضي مخکې اوس کې موږ ویلو ظلم دا وی کلی مشکک دی
اولنې فرد غټ فرد د دې شرک دی ان الظلم لشرک عظیم ان الشرک لظلم عظیم. نو ظلم خلاف اولا تم وای، ظلم اجتهادی غلطی تم وای. دا زمونږ کتابونو کې راځي یو سړی دی خلاف اولا کار وکړو، اجتهادی غلطی ته وشوه، ناغه د پاره د ظلم لفظ استعمال کړل او صحابه راغلیو هغه وی اینا لم یظلم، کم یو دی چې ظلم به نه کړي. نو ظلم هغه مختلف داغه افرادو، نو په هر فرد باندې اسلام ظالم کیږي، کافر کیږي، مشرک کیږي نه، او په هر یو باندې اسلام جهنمی کیږي نه. نو ظلم کم چې شرک دی ناغي باندې اسلام جهنمی کیږي. دلته کې خلاف اولا کار دی. فتكون من الظالمین شی خپل برخه کمون کی مطلب دا سو پوری چې تاسو دیونی ته نه نږدې شوي مزه کوي، او که دیونی ته نږدې شوي کنن نږدې شوي نن به کوزيږي، که سبا نږدې شوي سبا به کوزيږي، او که لس ورځې وروسته نږدې شوي لس ورځې وروسته به کوزيږي. په دغه طریقې باندې هغه دې ته ویل شي نو دې زر نږدې شو، زر نږدې شو نو زر را کوز شو، خپل برخه کم کړه. وازلهم الشیطان عنها فاخرجهما مما كان فيه، نو او خیول دې دوړ شیطان دا غزینا چې دی او پاره کې. فاخرجهما نورای بسل دې دوړ مما كان فيه دا غزینا چې دی او پاره کې. وقلنا بيتو بعضكم لبعض عدو، او منګه کوشي باستا سنا د باز د پاره به دشمنان. ولکم فی الارض مستقر، نو استاد د پاره په دې ځمکه زید اوسېدو ده. ومتاع الہین، او سامان به تر وخت مقرر پورې، مقرر وخت پورې استاد د پاره په دې کې فائدې دي، سامان ده دا استاد د پاره ملاویږي. فازلهم الشیطان، او خو اول دی لره شیطان دی خو اولی شیطان پس راغله، او شیطان وتا وسوسه اچولی قسمونه وتا کړلی. ورستو سورۃ اعراف کې بنازي وقاسمهما، دا الله په نوم باندې وتا قسمونه کړلی. نو قسم کې اوسره استامخ کیو کی نو تم یو خبر راګي قسال کا قسم کو د الله نوم یاد کو پرې دزا دې چې سوي دا دادی وشینو. نو شیطان دا خبر وکړه قسمونه وته وکړو. آدم علی السلام پاغي خپل قسم ما دوکا کا حال دا چې دا سګي د فاسق او د کافر په قسم باندې دا اعتبار نه اعتبار نه کولای کیږي. لیکن آدم علیہ السلام دے دالا د نوم لحاظ ساتل له او خیال ساتل له او ونی ته نږدې شه ده ونی نه خړل. نو فازل لهم الشیطان، شیطان دی او خو یول. نو چې شیطان او خو یول یو سړی او خو ایدو ناغه تا یو سړی ګناګار نه وای، سړی په لار روان دی خټی دی او باغی کې دی او خو ایدو نو خلق پسره چې او خو ایږي نو سړی په سلامنډ کې راچوتی کی او سجیجی وته مو کی ته ارتاو شو ګورو جامع اسخا شو خو خونه شوی کنه خلک داغه سره همدردی کوي. او دلته کې ډیر را پاسید وي آدم علی السلام وي د ټول نغړ ګناګار وي. آدم علی السلام ګناګار ولیو، آدم علی السلام پیغمبر دی، پیغمبر ګناګار نه. د آدم علی السلام واقعات قرآن کریم کې مختلفو زینو کې راځي. کله چې ذکر شي نو په هر ځای کې جدا جدا مقصد وي. دلته کې ذکر شو نعام عامه ذکر کولې نو دا یو غټ نعمتو هغه کې ذکر کو. سورۃ اعراف کې به ذکر کړي نو هغه رد شرک فعلی کې به ذکر کړي. سورۃ حجر کې به ذکر کړي نو التبوی تابعداري د دې سره سړیونه کې کله شیطان تابعداري وکړه نو ارمان بو کې. سورۃ بنی اسرائیل کې به ذکر کړي نو الته انکار د آیاتونو د الله نه دا سبب د عذاب دی. ابلیس په عذاب کې مبتلا شو نو کتام د ابلیس خبره او منله نو تبم لاړ شي تواب شي. سورۃ کهف کې دفع د شبهه کوي. الته کې وایي چې شیطان راغلو سړی راغلو او زه یې ورولم الله شیطان خبرونه منی دا خو استاد نکاح ازلی دشمن دی، ستا پخانه دشمن دی، ستا د پلار نکاح دشمنو نو ته خبره ته ونه مانی.
نو دیم تاب خطا کوي. سورۃ طه کې د تشجیع د پاره پیش کړي، تیزی ور کوي. سورۃ صاد کې عجز د ملائکو د پاره ذکر کوي چې ملائک عاجز وو. دارنګه دا سجده باره کې سجده تعظیمی دا او که سجده عبادتی دا دا الله نه سوا د بل چا لپاره جایز نه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو صحابي راغی وې زتل او ما خلق لګیا دي نو خپل بادشاہانو ته سجده کوي، نو داغه دا نه خو زموږ لپاره ته زیات محترمه چې موږ ته سجده کوو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي نه، سبا که ته زما په قبر ورته ریږي زما قبر ته سجده کوي وینا وې وسم جایز نه ده چې مر نرستو جایز نه ده نو د ژوند کې هم جایز نه ده سجده کول بلتا. او بیا فرمایل لو كنت امرا کچری زو امر کون کې وې د دې چې ایسو د احد لاحدین چې یو دې بلتا سجده وکي نو لامرت المرأه ان تسجد لزوجها، نو ما بدا حکم کړو خزیتا چې هغه خپل خاوند ته سجده کوي، لیکن دا جایز نه ده، جایز نه دا خزې د پارم جایز نه چې هغه بل ته سجده کوي. پزمکه کې زید قراری دي اوسېدل پزمکه کې دي په هوا کې څوک نشي اوسېدل که یې لکسات د پاره بلاړ شي بیا به واپس راځي. دریاب کې همیشه څوک نشي اوسېدل زین واپس به بیا راځي دنیا زمکه ته بیا راځي. او که دنیا کاغو ګورې نو دا زمکه دا نو دا ټول پزمکه کې بیا حساب دي که فضا دا نظمکه هغه د زمکه سره ټل او که دریاب دې نو هغه د زمکه سره ټل نو که جدا کوي نظمکه ته واپس راځي او که نه د دریاب دې نو دام پزمکه باندې ده. و متاعون الہین او سامان دې تر یو وخت پورې یو وخت پورې وي او بیا دا به ختميږي او راځي با مړ کېږي با. فتلقى آدم من ربي كلمات فتاب عليه، نو یې ځکه آدم علی السلام د خپل رب نه یو څو کلمې نو مهرباني وکړه الله پاغه باندې. انه هو التواب الرحیم، یقینا الله دې توبه قبل انکه مهربان، الله توبه قبل انکه دې مهربان دې. دلته کې آدم علی السلام څه کلمې د خپل رب نه زده کړې. آدم علی السلام بارکه سورۃ اعراف کې الله رب العزت وایي قرآن کریم تفسیر کې بعضی د بعضی نو دلته وایي کلمې وي نو الته کې وایي دا کلمې چې وي ناغسوي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، چې یا الله کتا موږ باندې رحم ونکو امون زمونږه توبه قبول نکړه نو موږ به تاوانیان شو. هغه الفاظ ویلو هغه کې کسر نفسی دا د خپل ځان ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. دانه چې بازي یو روایت پیش کی او روایت کمزور ہے ضعیف ته او یا موضوعی بازي ہوته وي چې آدم علی السلام وکړو فارش باندې لیکل شي لا اله الا الله محمد رسول الله وي نو بیا چې د محمد صلی الله علیه وسلم په مخ باندې زستا په وسیله باندې ستانه دعا کوم. هغه روایت کمزور ده هغه نه استدلال نه کیږي. قران کریم تفسیر کې بعضی د بعضی خبر اخلاص ده. انبیاء علیهم السلام دي هغه معصوم دي. انبیاء علیهم السلام بارکه کتابونه لیکي الانبیاء معصومون عن الصغائر والکبائر قبل النبوت و بعدها، د نبوت نه مخکې رستو انبیاء علیهم السلام معصومی. دارنګه مختلفو کتابونو لیکل دي انبیاء علیهم السلام معصوم دي د وړو ګناهونو نه مو د لوی ګناهونو نه. بعضی وی چا چې ظلم کړل کل من کان ظالما لم یکن نبیا، تفسیر قرطبی ذکر کئی چې څوک چا چې ظلم کړل نه هغه پیغمبر شوی نه دی. لکه څنګه چې دا د یوسف علی السلام رونه دي نو یوسف علی السلام پیغمبر دی
د یوسف علی السلام کرونه چې کوم جرم یې کړو ګناه یې کړو ناغه پیغمبران شوی نه دي تفسیر بیضاوی وایي چې اصح زمون په نسبانه الاصح عندي وایي الانبیاء معصومون قبل النبوة وبعدها انبیاء علیهم السلام د نبوت نه مخکې او وروسته معصوم دي قلنا هبطوا منها جميعا ومنغا کوشش دې نه ټول فین ما یات ینکم منی هدن پس کله چې راشي تاسو ته زما طرف نه هدایت فمن تبع هدان چا چې تابعداري وکړه زما د هدایت فلا خوف علیهم ولا هم يحزنون نبیر باغیبان نه بغم جر کی یاغي الله د طرف نه هدایت راضی الله د طرف نه با تعلیمات برازی باغیبان بجون تیرولي نو فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم يحزنون نو بیا نفی د عقاب په مستقبل کې او نفی د ثواب په مخکینه زمانہ کې چې تاسو سکړلی نو داغه ثواب ختميږي بنا فلا خوف علیهم ولا هم يحزنون والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا کسان چې کفر کړي او تکذیب کړي زموږ د آیاتونو اولئک اصحاب النار نو چا چې کفر کړي په زړه کفروا بالقلب وکذبوا باللسان نو اولئک اصحاب النار دا کسان جهنميان دي ور والدي هم فيها خالدون دي وي پدې کې همیشه د پاره په دغه ځای کې په جهنم کې وي یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتي التي انعمت علیکم اے بنی اسرائیل دلته خطاب ده خطاب خاص پس د خطاب عام نه مخکې ویل یا ایها الناس نو دلته کې وی یا بنی اسرائیل خلق خبره کوي وای کنور سپی غابی با نو کلالان سپی ټول غابی وای نو نور منی او کنه مانی نو اے بنی اسرائیل تاسو خامخا ومنئ ولی تاسو باندې الله سمره نعمتونه نو یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتي التي انعمت علیکم اے بنی اسرائیل یاد کې نعمت زما چې نام کړل ما تاسو باندې واو بیا دی پورا کوي وعده زما او فی بیادکم پورا بکما دستاسو ویا فرحبون او خاص زمانو یریږي کله یریږي د سنانو زمانو یریږي خشیت او رهبت دا زمانہ پکار دی عمر رضی الله تعالی عنہ د آیاتونو الوصل د بنی اسرائیل دا نو بیا وی ان بنی اسرائیل قد مزوا بنی اسرائیل خو تیر شوی دی ویونا به علیکم او دی باندې خو تاسو دا تاسو ته اور ولکیږي تاسو ته ویل کیږي دین تاسو مراد اغسته کیږي نو دا تاسو بارکی دی وس دا څنګه چې دا هغه لپاره خاص کی نه وس دی کی چې سدی سب ارکه حکم کوي ناغتو کا سنه چې منا کولای کیږي هغه ناغت هغه نته منشا لوز پورا کا قران کریم کې لوز دی ناغلوز پورا کا د توحید لوز دی نالوز پورا کا یره کې د الله نه وکا وامنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ایمان راوړې پاسمای چې ما نازل کړي تصدیق کوونکې د اساس تاسو سره دي ولا تکونوا اول کافرین به او مکیږي اول انکار کوونکې په دی باندې ولا تشتروا بیااتی سمان قلیلا او ما خلې پیاتونو زما قیمت لګ ویا فتقون او خاص زمانه ویریږي وامنوا بما انزلت ایمان راوړې پاس چې ما نازل کړي مخکې می سن نازل کړي هغه وس چې می کم نازل کړي دا قران کریم دې نو په دې باندې ایمان راوړی او په دې باندې سچې دې په دې باندې عمل وکړي دارنګي ولا تشتروا بیااتی ثمنا قلیلا ماخلی پیاتونو زما باندې قیمت لګ قیمت ماخلی نو باز خلک په کراشي هغه لګ ماخلی ډیر اخلي نه لګ او ډیر دا ټول یو شی دی ولا تشتروا بیااتی ثمنا قلیلا او کنا یو سړی خامخاوي چینال دلته کې ویلې سمن قلیل لګ ماخلا نو بل ذکر راځي الدنیا متاع قلیل دا دنیا ټوله لګا دا چې دنیا ټوله لګا دا نو ټوله دنیا به د آیات په مقابله کې ناخلي او کله دې نه زیات دل درکې د دنیا نه دنیا کې چې سي دا غي نه زیات درکې بیا خیر دی واخلا دا تنزل له ستا خبر زمانم لګم ماخلا نو ډیر واخلا نو ډیر بسای د دنیا نه چې ډیر شي نو ال واخلا او دا کیږي نه چې نشي کېده مطلب دا چې د سراډو اخلما ولا تشتروا بیااتی ثمنا قلیلا ویا فتقون او خاص زمانه ویریږي بل خبر راضی قران کریم کې لا تشتروا بیااتی ثمنا قلیلا ډیر آیاتونه دي
سورۃ بقره کې دا راځي، سورۃ مائده کې راځي، سورۃ نحل کې راځي. دانګه څوک چې اخلي په دې باندې آیاتونو باندې نو داغي قباحتونه ذکر کړلي او مدح دا هغه چا چې هغه ناخلي. دانګه زمونږ کتابونو باز لیکلي دا باز خلک ختمونه کوي او د ثواب د پاره کوي، یا قران کریم باز خلک او وی او باغی باندې پیسې اخلي. نو کم چې د ثواب د پاره ویل کیږي، یو خو خلک وای دا کور کې دا برکت د پاره کور جوړ کو هغه کې سره تلاوت بوزي، او یا دکان جوړ کو هغه کې تلاوت سره وکي، نو هغه باندې خوراک کا کوي، نو هغه کې ثواب مقصد نه نه نو هغه کې اغستې شي. کم کې چې ثواب مقصدی نو هغه کې اغستل زمونږ د فقه کتابونو لیکي چې هغه جایز نه دي. یو خبر ادا کوي مجموعه الرسائل د ابن عابدین، هغه قرآن کریم په مړو پسې ولستل دا صحیح نه دي. دانګه شرع عینی هغه وای الاخذ والمعطي کلاهما آثمان، اغستون کې ورکون کې دواړه ګناګار دي. دی لاس پور دغه وې موږ چې سوکړو دا مړی ته بخلی نو ګناه مړی ته بخي هغه ګناه یې وکړو. دانګه شامی په خپل باندې مستقل یو باب تړي، هغه باب فی بطلان الوصیه بالختمات والتهالیل، چې ذکر اذکار کول کیږي او ختمونه کول کیږي بالتهالیل. خلق پسې د لکی ختم کوي، څوک پسې د کلمې ختم کوي، څوک پسې د یو څه ختم کوي، څوک بل څه ختم کوي. دا ختمونه هغه وایي بطلان الوصیه، دا وصیت باطل نه وي. دا نه علامه شامی هغه نورم ذکر کوي چې تلاوت چې کله په اجرت باندې کول کېږي د قران کریم، نو لا یستحق بالثواب، دا سړی قاری هغه د ثواب مستحق نه دی. نو چې ثواب مستحق کېږي نه، نو د مړي د سبخي. دانګه زمونږ نور کتابونه سمره چې دي راه سنت کې په دې باندې موږ تفصیل کړل. تفسیر روح المعانی، تفسیر عزیزی، دانګه الکوكب الدری، مفتی رشید احمد دا مفتی رشید احمد سے فتاوا رشیدیہ کې، مصنف د ابن ابي شیبہ، دانګه مرقات وغیرہ کې ټول کتابونو د تذکرې کړلې چې قران کریم باندې چې کله د ثواب په ځای کې ویل کېږي، نو الته کې پاغي باندې اغستل دا جایز نه دي. ابن کثیر هم ذکر کوي لا تاخذوا علی کتاب الله اجرا، دا الله په کتاب باندې اجرت ما خلی وای، نو دا الله د پاره وای. ولا تشتروا بیااتی ثمن قلیلا، ما خلی پیاتونو زما قیمت لګ ویا فتقون او خاص زمانه ویریږي. ولا تلبسوا الحق بالباطل، مگر ورکوي حق د باطل سره، وتکتموا الحق، ما پټوي حق لروان تم تعلمون، حال دا تاسو پوهیږئ په وبال د دې باندې چې کله یو سړی تلبیس کوي، حق د باطل سره ګډوډ کوي یا کتمان حق کوي، نو دا غي په وبال باندې تاسو ته پته ده. نو چې پته ده نو ځان ته بچ کې ځان ته وساتئ. واقیموا الصلاة واتوا الزکاة، مقابل کې حکم داده اقیموا الصلاة، قائم وای مانځل را ور کوي، زکات ورکو، مراکین او رکوع کوي، سره د رکوع کوونکو نه. مطلب دا چې د دین کار کې نو د نور خلق په ځان سره ملګری کا، نور خلق په ملګرتیا کې د دین کار کا. اقیموا الصلاة، منځ قائموي په جمع باندې، زکات ورکوي، خلق زکات ورکوي نو تم ورکوا، رکوع خلق کوي نو تم کوا، منځ صلوا مع المصلين، منځ چې کوي نو منځګزار سره کوا. بعضی پیران چې ګوره ناغه مؤذن نه راځي کور کې کوي، بعضی خود سره اړو کوي نه، او بعضی چې کوي نو کور کې کوي، او بعضی چې ګوره ته پوښتنه وکي منځ کوي وینا دغه په کعبه کې منځ کوي، دغه په مسجد حرام کې منځ کوي، دغه په مدینه کې منځ کوي. وای نا ورکو ما راکعين، منځ قائم کوي، مانزل رواج ور کوي، پورا کوي د دې د حقونو سره، د دې د حدود سره. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، آیا تاسو حکم کوي خلکو ته د نیکی او هیروي ځانو خپل، وانتم تتلون الكتاب، حال دا چې لولئ تاسو کتاب. د خلکو هغه قباحت داو د يهوديانو چې حق د باطل سره ګډوډ کاو، دوی می دا کاو کتمان حق کاو، بل دا چې په خپل باندې کا
نیک کار به نه کاو او نور ته د نیکی وینا کوله نو اتامرون الناس بالبر آیا حکم کوي تاسو خلکو ته د نیکی وتنسون انفسکم او هیروي ځان خو پرې دی ځان خپل وانتم تتلون الكتاب حال چې لولئ تاسو کتاب افلا تعقلون تاسو د عقل نکار نه اخلي واستعینوا بالصبر والصلاه او مدد حاصل کې په صبر سره او په مانزه سره صبر دې نو صبر ستوي کلا یو سړی مړ شي اولاد پاتې شي نا اولاد بیا ځان وਹੀ ځان ټکي ویر وینا کوي چغي پکاريو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یې خزي توبه انما الصبر عند صدمه الاولى کله چې مصیبت راغې په هغه وخت کې صبر پکار دی صبر ستوي حبس النفس خپل ځان قابو کی کول رضا بالقضاء وتوي دا الله په رضا دا الله په فیصله باندې راضي کېدل بل حبس اللسان عن الشکوا د جبا د شکوینا د چغو کوکارنا د ویر وینانا داغینا کنټرول کول او حبس الجوارح عن التشویش خپل لاس او خپل بدن کنټرول کول د تشویش نه لکه ماتم وغیرہ خپل ځان وای پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلیو ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعا والجاهليه بل دې صبر علی الطاعه په اطاعت باندې صبر کول کلکېدل صبر عن المعصیت د معصیت نه ځان بندول او صبر علی البلایا مصیبت تکلیفونه راځي باغی باندې صبر کول نو واستعینوا بالصبر والصلاه مدد حاصل کې په صبر سره مانځ سره وان لکبیرۃ یقینا دا هر یو چې دینو ګران کار دی صبر هم ډیر ګران دی سړی به کنزل کوي او ته به دا صبر کې نو خبره ګرانی دیو جن مال جواب ورکړي لاړې او د مرینه میونی وي یو څو شړق مولا ورکړي صبر کوا واستعینوا بالصبر والصلاه مز کوا تکلیف راغې نوراشا دعوت کې مصیبت راغې تکلیف راغې نوراشا الله ته ودرېګا دو رکعات وکا صلات حاجت وکا الله نو غواړه والصلاه نو صبر مانزه سره حاصل کا انها لکبیرۃ یقینا دا ډېر ګران دی الا الخاشین مگر نه دی ګران پیریدون کو باندې سوچ خشوع والدین پاغي باندې ګران نه دی خو خشوع دا نه چې سټي کوک کړی بدني کوک کړی نه خشوع عمر رضی الله تعالی عنہ سره ولې دو کوک روانو هغه ته سیده شه کوړې په سر راوېستا وسیده سیده ځه ته کو خشوع کې نو خشوع زړه ته اشاره وکړه ها هوناوي خشوع پسړه کی دا نه چې ته بدن کې بدن نه کوک کړل باز خلک مانځي کې ولاړی کوک ولاړی نو پلار رواني کوک بنواني سلسله ملاوي کې نو کوک به ملاوي کله سیده شکم الذين يظنون انهم ملاقو ربهم دا کسان دي خشوع وال سوق دي دا هغه خلق دي یظنون چې دي یقین لري انهم ملاقو ربهم چې یقینا دي ملاقات کوونکي د خپل رب سره اذا مرګ برازي مر نرستو باس بعد الموت برازي نو بیا لقاء الرب برازي د الله سره ملاویدل برازي په جنت کې رب سره ملاقات بکیږي سو به کوي مؤمن به کوي انهم ملاقات ربهم یقینا دي ملاقات کوونکی د خپل رب سره وانهم الیه راجعون یقینا دي الله ته ورګرځیدون کی دي حدیث کې راتله اسرافیل علیہ السلام یوغي خو دې او شپېلې ته تیار ولاړ لې چې کله به حکم کیږي چې پوکې کوا نو حدیث کې وو چې څنګه خوشحالي وکم او د خوشحالي ژوند تیر کم چې اسرافیل علیہ السلام دوسه تیار ولاړ نو الذين دا درې صفاتونه دا درې اعمال امور معالجه دا چا د پاره چې هغه ایمان لري هغه چا پاره چې هغه د قران او د سنت دعوت کوي نو صبر صلات او یقین په الله باندې پدې کې مرګ بم راضي نو مرګ برازي نو مر خدای او پیر دې نو سره دانا چې خلق ول دمکی ورکی هغه دا مسله باندې کې کدا مسله دی وکړه نو وجنو دی اینا ازخاسم یو پیری بسم یو پیری ممرګ نازي نو که په غیرت باندې لاړ شم نو خوي ورپسې یا بنی اسرائیل دویم پیر نازي او دې جنا خطابات سته دي پدې کې نعام ثمانیه او عذابنا دا به ذکر کړي نو دې باندې بس کو سبحان الله ان شاء الله اخر دعوانا الحمد لله